اج کالم ور کړی دي دویم جی سر جی تاسو په خپل خلک نه آباد کې خلک په خپل خپل مدد آپ تک چې دین سر کارونه کوي اثر په دې دوه راته لګونه کې بریفینګ راکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. څو پوری چې د بونیر د وزټ تعلق دی نو دلته کې سپورټس پروګرام موږ یونیسف دی دعوت راکړو. ډیر مودینه د دعوت په دغه موجودو نو مه چې د نمخ کې چې اخیری داغي بخیړه تو شي کې د ناراضي نه مې راځي په کار ده چې پښتانه په مینه باندې ساتو کې په کار سره راشي. ورسره زمونږ اسسټنټ صاحب چې کوم دی وزیر اعلی صاحب سپیشل اسسټنټ دغه تر وفات شو د ریاض خان هغه دوام بیا چې بونیر تراشي او پیر بابا ته سلامونه کې نلته په دوام وکړو نو ورځ ټایم کم ان شاء الله بیا به مرزو سو ترقیاتی کارونه حواله سره منتظر به خبرو کړه ان شاء الله هغه چې کوم متعلقه فورمز دي د هیلث یا ایریګیشن هغه کې به ان شاء الله ډیسکس کوو او ماته ایمنی صاحب تاسو چې مشترک برخه په ویډیو باندې وسره بیا ان شاء الله چې کم فورمز دي کم منسټر نه کم سکس کیږي به ان شاء الله پرسو کو وسره دغه ټول زیات اهم شی چې کوم دی د هیلث دام ایشو اهم دا یونیورسيټي هم اهم ده په دې علاقې چې کوم ډیر ډیماند سوي ګیسټ دی هغه کې ان شاء الله شرک برخه کوشش کوي او کمیټه کې زموږ ممبر یم نو پرویز خټک سره دغه چیرمن دی زه پرویز خان موږ به کوشش کوو چې ان شاء الله د بونیر د ګیس دا مسله چې د الله پاکو کی په دې حکومت کې وشي نه دا به ډېر لوی خېګړې کار وشي لکه ګرد نو واک تاسو وګورئ نو هر طرف ته ګیس تللی سره بونیر داسې ولاقل چې بدقسمتۍ سره نو زموږ کوشش د عمران خان صاحب په حکومت کې دا دی چې د بونیر د عوام خپل د ګیس ته بنیادی سہولت ورکړو ځکه چې خو خوش علاقو کې نه ویني بیا د بندې خپل جوړیږي چې په مردان کې شته او په صوابه کې شته او د په ملکن سایت شته نو د بونیر د عوام حق دی غوړي د پرزه برفور کوشش کوم د پولیس خاطر کې خپل کوشش کوي او شیر اکبر خان په کله نه زپ اسمبلی کې نوم د سن 2013 نه وزینم چې پاسینو د بونیر د ګیس خبر کوي ان شاء الله غو الله تعالی کی تاسو د کمیټه خبر وکړي نو ایزه ممبر یم نو کې بیگم پر خټک صاحب سره زما خبره شوی و تنظیم ای کسانو سره زموږ یو دوه کې مخکې میټینګ شو ای کې پنشن کمیټي چې کوم دینه دا یو کمیټي ده چې هغه د پنشن او د کمپاګان د سیوا کولو په مت کې کار کوي او سره بیګا د خټک سره خبرې شوې دي او ای ته یو افتر ټایم اغسته دي چې تاسو موږ ټایم راکړي چې موږ د کمیټې ته راځو چې موږ پوزټیو ریزلټ سره راشو هغه کمیټه له خټک سره چې ټایم ورکړي دا روان ګول نه بل ګول پورې د ټایم اغسته ان شاء الله موږ کمټمنټ کړی زه خټک صاحب او ارباب شهزاد سے پای کیو ان شاء الله بھرپور کوشش کوو چې کم کار زموږ د سرکاري ملازمینو په تیر ډیر شلوي خاله کې نه شوي ان شاء الله د خان صاحب په حکومت کې د عمران خان صاحب حکومت بقیه ترقیاتی کارونه تاسو خبرو کړه زموږ په دې حلقه کې تقریبا په فرست ټایم په 73 سال کې ډیر میگا پروجیکټس راغلي دي د روډ په سلسله کې د پاک پی ډبلیو ډي چې کوم نه کم از کم 50 کروڑ روپۍ فند راوړي کارونه په روان دي سره سی ډبلیو روان دي اتیانو کې شرګړ کې لاندخور کې بیا په تخبه کې بیا په میاسه کې بیا په خرکی کې نو کارونه روان دي خو چې کم مرګري خپل سلف هیلپ باندې ایزاغي مې اپریشیټ کوم او چې کم روډونو باندې مرګري لګیا دي کوششونه کوي نو داغي منزوري شوی دا د سرکاري کار چې دنه منزوري چې هم شینو د ډي پی سکیم چې په عمل کې راځي نو کم از کم 300 روپۍ نشپږ میاشتې په لګي ان شاء الله دا تقریبا اوس میچور شو ټندري لګیدلې دي کارونه ټول تقریبا ان شاء الله روان دي زه د بونیر د عوامو او د میډیا د ملګرو ډېر زیات شکریا سر پی डी एम का आज मर्दान में पावर शो था उसके हवाले से क्या कहना है वो पावर शो उनका लाहौर में नहीं हुआ तो मर्दान में क्या होना है मर्दान ने तो पीडीएम को हर तरह से जो है वो रिजेक्ट किया हुआ है क्योंकि वहाँ तो सारी लीडरशिप की जो है उनकी वो फेल हुई है मर्दान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ था है और इंशाल्लाह रहेगा.